مونږ چې جی خیراتونه کوو، صدقات ورکوو او زکاتونه ورکوو، راشن تقسیمو آیا دې کې اخلاص شته او کو نشته؟ د اخلاص په باره کې به زه تاسو ته صرف د ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو واقع بیان کما چې څوک زکاتونه ورکوي، څوک راشن تقسیموي او یا ورسره مونږ سلفیان یالو یا ویډیوګانې کوو، نو به یې کو مخلوق ته ښودنه ده چې بی تاسو هم داسې کار کوئ. صحیح ده څنګه چې مونږ کار کوو، او که نه دا بله خبره د جي نو بیا ډېر نقصان خبره ده. نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه خپل دور خلافت دی، دا حکومت دی، هغه یو لیست برابر کړی دی، لیست، او په هغې کې چې څومره کونډې دي، څومره یتیمانان دي، څومره محتاج خلک دی او د ضرورت قابل خلک دی، هغه نومونه یې لیکلي دي. او هغوی له بیا څه چل کړی، هغوی له بیا خادمان ورکړي، هغوی له بیا ته به د دې خدمت کې، ته به د دې خدمت کې، ته به دا کې، ته به هغه کې. یوه زنانه وه کونډه، هغې ته یې څه لیکلي نه، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه کاپي داسې راواخیستله او چې ویې کتل چې دې ته ابوبکر ته اوس لیکل نه دي کړي، دا ولې او چې د دې خدمت څوک کوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وی چې د دې خدمت په زه کومه. نو عمر رضی الله تعالی عنه چې لاړی او ور چې کله وټکو، ټک 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 څوک یې؟ مورې وایي پنۍ وکړه چې ستاسو د کور خدمت وکړمه، ستاسو منډه ترړه ووهمه، ستاسو منګي ډک کم اوبه راوړمه. او بوډۍ ورته وایي څوک راغلي دي؟ کړي دي، ځه ستا ضرورت نشته. بیا څه ټایم پس بیا ورغلی دی، بیا ټک 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 مورې یا بی ور کولاو کا څه ضرورت یې ستاسو پوره کړمه. وایي څوک راغلي دي او خدمت یې زمونږ کړی دی. عمر صاحب وایي چې دا څوک دی چې راځي او د دې ښځې خدمت کوي؟ عمر رضی الله عنه ورته کېناست سیټ ته. شپه پخه شوه، شپه پخه شوه، یو کس را روان دی، خپیال به خپې او مخ یې پټ کړی دی او ډېر په قلاره قلاره قدمونه اخلي او را روان دی. ور یې واله ټک ټک، ابۍ مور یې ور کولاو کا، ور یې کولاو کړی دی. د ابۍ چې کوم کارونه هغه ټول یې کړي دي او منګي را ډک کړي دي ورله، او کم صفایي چې وه ټولې صفایانې ورله کړي دي. اوس عمر رضی الله تعالی عنه ناست دی او هغه ګوري چې دا څوک دی. نو کله چې هغه کس وتو که نه، ځان یې پټ کړی و، چونکې کس چې وتو نو عمر رضی الله تعالی عنه له په دې اوږه لاس کېښود. ودرېږه، څوک یې؟ لاس دراچوم، ګوره ځان راته وښایه. هغه چې کله مخ کولاو کړی که نه، نو هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین. عمر صاحب ورته وایي جناب په دې شپه کې ته را روانې او دا مخ دې ولې پټ کړی دی او دا پیزار دې ولې ایستی دی او دومره په خاموشۍ ته ولې را روانې؟ نو هغه ورته وایي عمره وایي مخ مې په دې پټ کړی چې څوک مې ونه پېژني. الله اکبر. او دا پیزار مې په دې ایستی دی چې د خپو کشار مې څوک وانه اوري، او په دې قلاره قلاره ځکه را روان یم چې چا ته پته ونه لګي چې د دې زنانه خدمت څوک کوي. الله اکبر کبیره. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله وفات شو که نه، نو 100 کورونه راووتل، 100 کورونه چې د امام صاحب په مدد هغه روانو، خو هېڅ چا ته پته نه لګېده. ګوره من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. بای چا ځان سره نیکي راوړه، ګوره نیکي کول نه دي. نو غرض مې دا دی مونږ چې څومره هم راشنې تقسیمو او څومره هم مونږه، زه ګوره اعتراض نه کوم، ښځه عامه خبره به زه کومه، نو چې څومره مونږه دا خبره اترې کوو، ګوره اخلاص کو مونږ کې نه، نو ګوره دا عمل به بیا د پکړ سبب سازیږي. ولی حدیث مبارکو کې راځي قیامت کې به الله فرشتې بوي الله دا خو ډکې عملنامې دي، په دې کې خو ډېرې خبرې اترې دي. الله به وفرمایي وایي ورته وایي چې د چا دپاره یې کړي دا هغه نه دې واخلي
الله اکبر. نو بیا به هلته ټوله نفسي نفسي ده جي، هلته به بیا مونږ د چا نه الو. نو غرض مې دا دی څومره چې مونږ نیک اعمال کوو ګوره چې اخلاص پکې ښه صدقه داسې کوه چې بل لاس دې هم خبر نشي. صحیح دی انشاءالله دې خبرو مونږ اهتمام وکړو.